او بل زما محترم یاد ساتئ د یو بل سره زمنګ د یو بل سره مینا محبت او الفت تعلق د خپلی یو بل ته زړونه صفا ساتل د یو بل سره د مینې او د محبت او د الفت او د ورورولۍ ژوند تیرول د مرګ څه پته لګي نه ګوري دا د رمضان میاشت ده اوس هم زموږ په زړونو کې یو بل ته ډېر خیرې پراته دي ډېرې دشمنیانې دي ډېر نفرتونه دي او ما تا په دې ارزو او په دې امید باندې ناست یو چې یاره زما دا روجې او زما دا تراویح او زما دا ختمونه دا خو جو بس قبول دي یاد ساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فمن مستغفر فیغفر له ومن تائب فیتاب علیه ويرد اهل الضغائن بدغائنهم حتى يتوبوا ستاسو اعمال د الله په دربار کې پیش کیږي د هر ګل او د زیارت پر ورځ نن د ګل ورځ وه څوک چې د الله نه بخنه غواړي الله ته بخنه کوي څوک توبه کوي الله پاکي توبه قبلوي خو د دواړو جهانو سردار فرمایي ويرد اهل الضغائن بدغائنهم حتى يتوبوا د کم سړي په زړه کې چې کینی عداوتی نفرتی د یو بل سره نه لګي د داسې سړي اعمال د الله رب العزت د دربار نه واپس راځي رد کیږي هغه نه دی قبول ما تا به خو په انتظار ناست یو چې موږ درې شروجي ونیوي او پنځه مې پکې ختمونه وکړو او 1 لاکھ پیری او 15 لاکھ پیری مې پکې چې کوم دی کلمه طیبه ویله او درود شریف مې ویلې او استغفار مې ویلې ادا مې کړي دي ادا مې کړي دي حالانکه اعمال زما ستا بل شی روان دي نه دي قبول یو بل سره د مینې د محبت ژوند تېرول د یو بل د حقوقو خیال ساتل په کور کې مور ده په کور کې پلار دی په کور کې رور دی مشر دی کشر دی د خپل والی د دې ټولو خبرو زما محترم خیال وساتو خپل اعمال په الله باندې یو اور یا ساتي یو عمل کول لی یو عمل بیا په الله باندې قبلول لی عمل خو ته ودرېږه 100 رکعته نفل وکړه سهار کښېنه قرآن ځان ته کښېږده ماښام له به من الجنة والناس ته رسېدلی خو زما محترمو دا عمل په الله باندې قبلول چې ربه تلاوت مې وکړو ځان ته قبول کړي ربه 2 رکعته مونځ مې وکړو ځان ته قبول کړي او دا به هله قبلیږي زما محترمو چې زموږ د یو بل سره تعلقات برابري د یو بل سره د مینې او د محبت او د الفت جوني د یو بل سره نالګیانې دشمنیانې دا نه څومره رونه زموږ داسې دي څومره کورونه زموږ داسې دي څومره کلي زموږ داسې دي زما محترمو چې دي یو بل سره دشمنیانې د یو بل سره پتنې دي هغوی به هم روژې نیسي هغوی به هم په دې انتظار چې زما د عبادت دا به قبول شي رونو یو بل ته د الله پاک د رضا دپاره معافي وکړئ یو بل ته د الله د رضا دپاره معافي وکړئ یو بل معاف کوي یو بل معاف کوي یاد ساتئ حدیث کې راځي مجمع کې که یو کس داسې که نه یو کس د هغه په زړه کې قطع رحمي د چا سره قطع تعلقي د هغه یو کس په وجه باندې ټوله مجمع محرومه پاتې کېږي د یو کس په وجه که په دې ناستو کسانو کې داسې څوکي او د چا سره نه لګي که نه د الله د رضا دپاره یې معاف کوي هېڅ هم نه کېږي ستا عزت په دې باندې نه کمیږي معافي الله ته ډېره خوښه